د یو نشنلي په کور باندې به داسې پخه جنډه نه وه لکه څنګه چې زموږ په دیوال باندې پخه جوړه وه او نه هغه اوس به هغه جنډې سره څه کوي چې موږ پخه جوړوو بس اوس هغې له رنګ ورکو بدله کړه جمعه اسلامي دا به اوس پخه جوړوئ که نه د دې هم پته نه نه انشاءالله بالکل پخه به جوړو په عوام نیشنل پارټي دیتی ہے دعوت اسلامی گر دل میں ہے چاہت اسلامی قائم ہو ریاست اسلامی درکار قیادت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی نہ جھکتی ہے نہ بکتی ہے نہ دبتی ہے نہ ڈرتی ہے جو قوم سے وعدہ کرتی ہے یہ اس کو پورا کرتی ہے اللہ کی خاطر جیتی ہے اللہ کی خاطر مرتی ہے افکار و عمل کردار سے یہ دیتی ہے شہادت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی خود کو بدلو گے لوگوں تم حالات کا دھارا بدلے گا جب سال قیادت لاؤ گے سسٹم ہی سارا بدلے گا تاریک اندھیروں سے روشن قسمت کا ستارہ بدلے گا رکھتی ہے روشن جذبوں سے شمع صداقت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی گر پاس کسی کے ہے لاؤ سالار سراج الحق جیسا بے کس بے بس مظلوموں کا غم خار سراج الحق جیسا اخلاص سراج الحق جیسا کردار سراج الحق جیسا بیدار ذہن پر اثر لہن بے داغ قیادت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په شانګله کې موجود یو پورن تحصیل کې او د دې تحصیل د ANP جنرال سیکرټري ظفر علي خان زموږ سره په جماعت اسلامي کې په شمولیت اعلان وکړو او زه په دې موقع باندې هغې ته خوش آمدید وایم ډېره ښکلې جلسه یې وکړه ډېر مزیدار پروګرام وشو او زموږ د امید دی چې د ظفر علي په راتلو باندې به جماعت اسلامي ته یو نوې اینه میلاو شو یو نوې قوت میلاو شو او جماعت اسلامي په شانګله کې مخکې هم یو فعال او غټه پارټي وه انشاءالله په دې را روان بسم الله الرحمن الرحیم زه خو د محترم ظفر علي صاحب ته د زړه د تله مبارکباد وایم او هرکلیو ته وایم او ډېر زیات خوشحاله یم چې هغه د جماعت اسلامي غړی جوړ شو او انشاءالله دې کې به هغه ډېر زیات فایده ومومي دنیاوي او اخروي دواړه فایدې به هغه ته میلاو شي دې سره سره به هغه نور هم مخکې د عزت مقام دی دې له راغلی هغه به ډېر عزت ومومي انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم زه قاری ظفر علي ته جماعت اسلامي ته په راتلو باندې خوش آمدید او هرکلی وایم او امید ساتم چې انشاءالله د ده دا راتګ به د دې علاقې دپاره هم د خیر ذریعه وي او دته جماعت اسلامي کې چې شامل شو نو ده به خپله د دنیا او د آخرت زندگی به هم بهتره شي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم ظفر علي ورته موږ جماعت اسلامي ته په راتلو باندې هرکلی وایو مبارکباد ورته وایو زموږ د یقین انشاءالله تعالی چې د هغه په راتلو باندې به دلته په دې علاقه کې دا جماعت اسلامي پرمختګ وکړي مخکې به لاړ شي ترقي به وکړي او دا زموږ امید دی انشاءالله چې دی باسي کیني نه دی به خپل ملګري چې کوم زاړه ملګري هغوی سره به هم کیني هغې سره به هم مشوره کوي به هم د جماعت اسلامي طرف ته راولي او انشاءالله تعالی چې دی به د جماعت اسلامي سټډیم کې مزید هم سټډي کړي او نور به هم په دې کې انشاءالله تعالی ما دغه وکړي او ترقي به په دې کې انشاءالله د علاقې ته هم میلاو شي دغه ته هم میلاو شي او جماعت اسلامي ته هم میلاو شي. بسم الله الرحمن الرحیم تاسو نو شکریہ ادا کو په دې وخت کې زمونږ دلته په چوګا کې پروګرام په دې کې زمونږ ظفر علي رور د عوامي نیشنل پارټۍ نه استعفا ورکړه په جماعت اسلامي کې شمولیت اعلان وکړو موږ هغه ته په جماعت اسلامي ته په راتلو باندې خوش آمدید وایو په خیر علي وایو. جماعت اسلامي هغه تحریک دی چې هغه په 1941 کې جوړ شوی د دې دپاره
چې په دې ځمکه باندې د الله تعالی په ځمکه د الله تعالی په مخلوق باندې الله تعالی نظام راولي. پاکستان په 1947 کې جوړ شوی دی دپاره چې په دې کې هغه د لا اله الا الله نظام راشي چې هغه د ترقۍ نظام دی، هغه د امن نظام دی، هغه د خوشحالۍ نظام دی. خو 74 سال وشو پاکستان کې نن هم بدامني ده، دلته نن هم ترقي نشته، دلته نن هم بې انصافي ده. دا ځکه چې هغه د لا اله الا الله نظام رانغی. جمهوریت اسلامي د دې لپاره کوشش کوي چې په دې وطن کې هغه د لا اله الا الله نظام راولي، د هغې په بنیاد باندې به عدل او انصاف او ترقي او خوشحالي راشي. د دې وجې موږ ټول قوم ته درخواست کوو چې په دې وخت کې بلدیاتي الیکشن هم په دې سیکنډ فیز کې روان دی چې عوام د جمهوریت اسلامي سره ملګرتیا وکړي، تعاون وکړي چې د قوم نه کرپټ لیډرشپ لاړ شي او د هغې په ځای باندې سوچه، دیانتدار او صحیح قیادت راشي، د قوم خیرخواهي، د دې وطن خیرخواهي، او چې د وطن وسایل د وطن لپاره استعمال کړي، د وطن په عوامو باندې استعمال کړي او د ملک ترقي وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو قربه شفیع الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. دې وخت کې یو ځل بیا مونږ د چوګا په خاوره موجود یو. زما خوا کې دا شخصیت به تاسو وینئ، ظفر علي خان، کوم چې مونږ یو څو ورځې مخکې پوسټ هم ورکړی چې یار هغې ان پي نه استعفا ورکړه او بل جماعت ته به ځي. هغې نن افیشلي هغه جماعت اسلامي چې کوم دغه پارټي ده هغه جاین کړه، هغې کې باقاعده شمولیت وکړو. لا یو پروګرام مونږ چلولی، تاسو به کتلی مونږ سره ظفر علي خان موجود دی. دوی سره به خبرې اترې کوو چې آخر داسې څه و چې دوی ان پي نه جماعت اسلامي ته راله. ظفر خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټولو نه اول خو راته دا ووایه چې یاره دې نه مخکې په ان پي کې وایي، ان پي مولنی جماعت و که نه ان پي نه مخکې هم تاسو بل جماعت کې پاتې شوي؟ نه جی، ان پی زمونږ نمبنی جماعت و. زمونږ والد صاحب چې و هغه په شورو کې په مسلم لیگ کې و. د هغې نه وروسته زمونږ والد صاحب په دې کې اعلان کړی په عوامي نیشنل پارټۍ کې، او تاسو به کتلی ومې چې د یو نیشنلي په کور باندې به داسې پخه جنډه نه وه لکه څنګه چې زمونږ په دیوال باندې پخه جوړه وه. او نه اوس به هغه جنډې سره څه کوي چې موږ پخه جوړه بس اوس هغې له رنګ ورکړو، بدله کړه. جمهوریت اسلامي دا اوس پخه جوړوي که نه د دې هم پته نه لګي؟ نه انشاءالله بالکل پخه به جوړو. په عوامي نیشنل پارټۍ کې هم زمونږ پلار چې اعلان کړی تقریبا د هغې 13 کاله وشو. په 13 کاله موږ د اوسه پورې په هغه باندې قایم وو، په هغې کې وو. 30 سال تاسو والد صاحب ان پي کې اعلان کړی او 30 سال تاسو هغې کې تېر کړه. اخر داسې سوچ وه چې یار تاسو د والد صاحب هغه پارټي پرېښوده، جماعت اسلامي ته لاړئ؟ د هغې اصل وجه چې دا وه نه، د اصل خبره د پارټۍ نه وه، د نظریې وه. موږ اصل کې اوس نظریه بدل کړله چې په هغه زړه پارټۍ کې زمونږ عوامي نیشنل پارټي چې وه په هغې کې موږ وی د غفار خان بابا سوچ او فلسفه او هغه څیزونه، هغه یو جدا څیز هغه په هغه ځای پاتې شوی دی. اوس چې کوم موجوده لیډرشپ دی هغوی هغه د بابا فلسفه، هغه سوچ، هغه څیزونه پرېښودي دي، هغه په بل طرف روان دي. نو د هغوی سره زموږ نور داسې دغه نه کېده، ځکه موږ خپله لار اختیار کړه. بالکل نه اصل زه ما پارټیانې خو نور هم ډېرې وې. نن سبا کرن کې که موږ ګورو پی ټي آی یو کافي زور دی که نه، ملک کې تقریبا نورې غټې پارټیانې. بیا جماعت اسلامي تاسو ولې جاین کړه؟ یاره داسې څه و جماعت اسلامي کې؟ دا تاسو څه لیدلي و چې تاسو نورې پارټیانو په ځای جماعت اسلامي ته راغله؟ موږ په دې کې دا لیدلي و چې یو خبره خو هره پارټي چې وباسي جمهوریت که نه، نو یو خدا یو جمهوری پارټي ده او دوی په هغې باندې عمل کوي. دوی چې څه فیصله کوي هغه د ارکان نه شروع کوي او په بره ځي، د لپاسې نه فیصله په کته نه راځي. دوی عام دغه رای اختیار ورکوي، هغه رای ورکوي، په هغې باندې بیا عمل کېږي. یو څیز خو دا چې ته په جمهوري ملک کې پاتې کېږي، د جمهوریت خبرې کوي. نو یو سوچ خو زموږ دا چې دا بالکل جمهوري عمل په دې کې دی. یو مین خبره دا وه چې په دې کې اسلام دی، د اسلام دپاره دوی خبره کوي. دوی چې زموږ سره څومره خبرې اترې کړلي، زما د مشر ورور سره به دوی میلاوېده، خبرې اترې به کولې. نو دوی پکې دا نه دي ویلي چې موږ به تاسو له روډ کوو، موږ به تاسو له پیپ درکوو، موږ به تاسو له کویې کوو، موږ به تاسو له ټیوبویل کوو، یا به موږ تاسو له نوکري کوو، یا به تاسو له پیسې راکوو. دوی دا خبره به نه کوله. دوی به د حدیث او د دین او د قرآن خبره کوله چې د الله په ځمکه باندې د الله نظام قایمول او د الله د رضا دپاره په دې کې شمولیت کوي، او د الله رضا دپاره په دې کې کار وکړي چې دا پارټي مخ په وړاندې لاړې شي. نو موږ په دې وجه باندې بیا دا سوچ وکړو چې هلته موږ دومره لګیا یو، صرف د هغې څه معنی نشته. نو که موږ په اسلامي پارټي کې اعلان وکړو او په دې کې موږ کار کوو، نو څه نه څه اجر به د دې موږ ته میلاویږي. ظفر صاحب ان پي ته که موږ سوچ وکړو نو هغه لږ داسې آزاد خیاله پارټي ده، مطلب په هغې کې د شعر و ادب هم خیال ساتلی کېږي. ایمل ولی خان صاحب څه کافي حده پورې د موسیقۍ هم شوقي دی، هغې کې هم هغې دغه کړی. د هغې په متبادل کې که موږ
جماعت اسلامي وګورو نو هر طرف قرآن او حدیث دینی مذهبي خبرې لکه څنګه چې تقریرونو کې هغوی تاسو ته ووایي چې ظفر صاحب اوس په ځان تیار ساتي مطلب دا یو ډېر ګرانه پارټي ده یو ډېر ډېر ګران لکه مطلب دا دی چې تمام تر د الله د دین خدمات دی او دا رسول دي د خلکو ته که نه نو دې ته ته ذهني طور تیار یې چې چېرته هغه پارټي هغه آزاد خیال او چېرته دومرې سختې پابندیانې ظفر صاحب څه وایي دې کې چې موږ که په هغې کې ومنو موږ د باچا خان بابا سوچ یو زه تاسو له بار بار د باچا خان بابا هغه سوچ له ځکه بوزم چې د هغه په سوچ کې دغه څیزونه نه وو چې به ډولکې او د هغې به هغه د آزادو مدرسو خبره کوله هغه د شعور خبره کوله هغه د علم خبره کوله هغه د علماو سره ناس پاسو د آزاد پښتون د آزاد قوم خبره کوله هغه دا خبرې کولې دغه خو دا د ډول ډبلې دا کیسې میسې نه کولې او داسې او هغوی چې نو د هغه ټول کردار تاسو وګورئ نو هغه هم کوم دا لاندې طبقه چې کسبګر خلک دی د هغوی سره وه مطلب هغوی داسې دغه نه وو هغه به دغه خلکو ته توجه ورکوله داسې خانان او دې قصو کې نه وو ظفر صاحب اخري سپورټس له راځم الله دې وکړي زموږ هم دا دعا وي چې ستاسو بشن نوجوانان کامیاب شي او د قوم د مسایل چې دا حل کړي که چېرې اختیار لاس کې راغی جماعت اسلامي ټیکټ درکړه الله کامیابي درکړه ټیک ته نو دې خاورې دپاره څه سوچ کړی دی څومره سټرګل به وکړي څومره سټیم نه دی څومره دا څه کول غواړي مستقبل څه ویني اول خبره خو دا ده چې دا د ټیکټ خبره خو بار ته باره کېږي په دې کې خو داسې لا ماته تصور نه ښکاري چې شته یا نشتي دا خو وروستو خبره ده فرض کا که داسې وشوه او خدای پاک موږ له کامیابي راکړه د ټولو ړمبې چې بس زه انشاءالله سټرګل شروع کوم د سب تحصیل مخوزی دی خو د مخوزی د تحصیل لپاره که فرض که دا وختي طور ممکنه نه وه نو زمونږ د نادرا مسایل زمونږ پټواریان چې هغه په پورن کې ناسي د دې ځای نه دا غریبانان خلک ځي هلته زمونږ تحصیلدار هلته ناسي زمونږ دا مین څیزونه دي وړو وړو څیزونو دپاره چې زمونږ خلک د دې ځای نه په کرایه ورکوي او هلته ځي نو زما به لمبې کوشش دای چې که دا هلته هم په کرایه ناست دي نو زما لمبې کوشش به دای چې دغه خلک زه راچوت کړم او دلته په چوګا کې په کرایه کښېنوم دا زما په لمبنې هغه سوچ په دای او د هغې نه وروستو بیا د نور زموږ محرومیانې چې دي د بجلۍ انتهایی زیاته ده بل زموږ د اوبو او ته څنګه تاسو ووایئ چې که فرض کا د جماعت اسلامي نه زه کامیاب شوم نو د دوی الخدمت فنډیشن چې کوم دی په هغې کې داسې د ډېر کارونه مطلب ټیوبولې دي څیزونه دي د اوبو مسلې مسایل چې دي نو انشاءالله هغه به هم په دې پلیټ فارم نه په اسانه سره حل کېږي جی بل ټیک انشاءالله د موږ هم در سره دعاګانې شاملې الله پاک دې کامیاب کړه ستاسو ډېر ښه خواهشات آمین ډېر ښه سوچ دی شکریہ قدرمنو کتونکو تاسو د ظفر صاحب خبرې واورېدې او زموږ هم دغه دوی سره دعا یې چې الله دې وکړي د ظفر صاحب راتګ د پالټۍ ته د دې علاقې دپاره د ظفر دپاره زموږ د ټولو دپاره د خیر ثابت شي ورکور بشه په الله تور کې اجازت او ګورم دم چې ویدل الله پامت